الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو د سلام نیوز پیج نه یو ځل بیا ډېرو مو د پس چې دی هدایت الله اظهر ستاسو په خدمت کې حاضر دی مینوالو زما سره چې کوم کس ناست دی ډېر ملګري به یې پیژني هم ښه ایکټیو ملګری دی د تدریسي شعبې سره هم تعلق ساتي سماجي حیثیت باندې هم د عوامو د خپل کلي او د خپلې علاقې خدمت چې دی هغه ډېر په ښه شان باندې کوي رحیم الدین صاحب سره به خبرې اترې کوو د یونین کونسل میادم په حوالې سره او شکریه یې ادا کوو چې یاره موږ له په دومره مصروفه وخت کې چې دی ټیم راکو او په خیرالی ورته وایو ډېره مهرباني هدایت الله صاحب ستا ډېره زیاته مننه کوو چې یاره د خلکو د مسلو د راچوتولو دپاره هغه نن سبا چونکې د سوشل میډیا دور دی په سوشل میډیا باندې خلکو ته ښودلو دپاره او ډېر خلک د دې نه خبرولو دپاره تا موږ له ټایم راکو او زمونږ په علاقه باندې ستا یو نظر دی او زه ګورم ستا ډېر پوسټونه ډېر دا ګورم چې زمونږ د علاقې مسلې ته هم چې دی خلکو ته راچوتې او خلک هغه ګوري لہذا میادم چې دی سر د میادم په حوالې سره به خبرې اترې زیاتې ځکه کوو چې میادم حلقه د تحصیل خوازخیلې د خوازخیلې د پی کې 3 حصه ده د دغې اهم مسایل چې کوم دی هغه څه دي د میادم په حوالې سره به زه اولنۍ خبره دا وکړم چې مخکې به د ماشومانو اکثر لوبې کولې نو لکه فار ایگزامپل یو دوه ټیمان به جوړ کړو چې 15 کسان به په یو ټیم کې شو نو یو کس به پکې پاتې شو نو زمونږ په ژبه کې به کس ته ګچې وي ته به د ده سره هم پیر کې او د ده سره به هم پیر کې نو هغه عجز به په دې دواړو ټیمانو کې دغسې حیثیت نه خو بهرحال د دواړو سره به نو میادم حلقه د تېرو 15 کال نه د دې بدنظمۍ ښکار ده چې د انتظامی د وجې کله هغه بره د بحرین د پی کې 2 سره کېږي او کله د پی کې 3 سره وي او بله به کې زه به تا د خپله غټه بدقسمتي دا ووایم چې کله د 2013 نه د 2018 پورې موږ د بره ته د بحرین د تحصیل سره وو نو زمونږ ایم پی ایچ یو هغه سید جعفر شاه صاحب وو چې د هغه تعلق د این پي سره و د هغه دا فریاد و چې یاره زه په اپوزیشن کې یم زما سره خو هېڅ هم نشتي چې کله زمونږ حلقه پی کې 3 ته شوه نو موږ هغه بدقسمته خلک یو چې زمونږ ایم پی ایچ هغه د سردار خان شو هغه د اپوزیشن سره نو لکه په هغې کې اوس د هغه دا فریاد دی چې زما سره دغه نشته پنډ نشته او زه په اپوزیشن کې ما له سره کوي نه نو خبره دا ده چې توجه ولې ورکول کېږي توجه اصل کې زما ذاتي رای دا ده چې توجه به موږ د خلکو ځان ته راړو بالکل په خپله باندې موږ به توجه پیدا کړو ملګري زما پریارټي زما ډیمانډ ایم پی او د ایم این اے نه ایجوکیشن نه دی زما ډیمانډ چې دی هغه هیلث نه دی زما ډیمانډ چې دی هغه انفراسټرکچر نه دی خو زما ډیمانډ دا دی چې زما کس نوکر که او زما ډیمانډ دا دی ماله فیف راکړه او زما ډیمانډ دا دی ماله دغه راکړه نو په دغې کې زما په خیال ډېره غټه ګیلن ده فکر صحیح د میادم د دومره وروستو پاتې کېدو دغه وجه خو تاسو ووایي چې یاره کله د یو سره یو کله د بل سره وي که فرض کا مونږ دغه مطالبه حکومت ته وړاندې کړو چې یاره دیو د یو طرف ته شي نو کم سایډ به خوښوئ زما ذاتي لکه زه خپله رای به ورکوم عوامو زما ذاتي رای دا ده چې چونکې خوازخیله مونږ ته په ښکته ده صحیح نو زمونږ د پی کې 2 سره پی کې 3 سره به کار یو اوس بحرین دی که نه نو هغه مونږ ته شاته دی لکه مطلب د ګچې جیب دی بله خبره دا ده چې ټیک ده په مدین کې شرافت صاحب ایم پی ای دی یا جعفر شاه دی نو مدین بیا هم خو که سبا خدا نه خواسته داسې وشي او کېږي به هم ولې دا خو ټول یو شان خلک دی د اتروړ ایم پی ای راشي او زما څه کار راشي نو زه به اتروړ ته ځم لکه یا د عوامو څه مسله به اتروړ ته ځي نو یوه خبره دا ده بله خبره دا ده چې د میادم د شاته پاتې کېدو میادم چونکې یو تاریخي حیثیت هم لري او یو سیاحتي حیثیت هم لري چې د والي صاحب د وخت نه والا او بیا د اوسه پورې هغه د اوس پکې دا کلا لکه مطلب په دې کې دا کمی ذکر راغلی چې یو اولنۍ خبره دا ده چې نن سبا د دې مسلو د حل لپاره سیاسي شعور پکار دی او د سیاسي شعور یوازې په میادم کې نه بلکې په ټوله پښتونخوا کې او په دې په پښتنو کې ډېر زیات کم دی سیاسي شعور زمونږ د نش برابر دی د هغې وجې نه مونږ چې یو مونږ ډېر شاته پاتې یو صحیح څنګه چې تاسو اظهار وکړو چې یاره مونږ د پی کې 3 سره راتلل چې کوم دی یا د هغوی سره یو ځای کېدل چې دی هغه مونږ خوښو د پی کې 3 اوسنی ایم پی چې کوم دی هغه سردار خان دی
د سردار خان مخې ته به کمې مسلې په پریارټي باندې ایښودل غواړي چې یاره د میادم دغه مسلې دي په بنیادي توګه باندې حل کړی شي؟ مسلې خو چونکې ډېرې زیاتې دي، خو د ټولو اولنۍ خبره دا ده که نه چې زه تاسو ته به یا فتح یا بنئ، میادم ایجوکیشن لحاظ سره ډېر شاته دی. د 30,000 تقریبا آبادۍ دپاره زموږ سره 13 د هلکانو پرایمري سکولونه دي. بیا دا ده چې په دې دومره حلقه کې د هلکانو یو هایر سیکنډري سکول دی چې په هغې دومره برډن دی چې د ټول یون کونسل ماشومان راځي نو په ABC سیکشن کې هم هغه نه راځي. اوس والا دې ګورنمنټ کې دا کار چې سیکنډشپ والا دا وشو. بهرحال سیکنډشپ خو یو ټایم لیسیز دی که نه، دا خو مستقل حل نه دی که نه مستقل. نو اولنۍ خبره دا ده د علاقې منتخب MPA MNA د هغه نه زموږ دا مطالبه ده چې دې دې بره په بره ځي کې کوم ځای کې چې قانون جوړېږي کوم ځای کې چې هلته دې دا اواز شوت کړي زموږ دپاره چې یاره دلته کم از کم 2 میډل سکولونه پکار دي، 2 هایر سیکنډري سکولونه پکار دي. که د جنکو تعلیم ته ووایم نو هغه مکمل لکه ډېر زیات شاته دی. پرایمري یو څو سکولونه دي او بل دا دی چې د جنکو په میادم کې صرف میډل سکول دی. په دې ټول یون کونسل میادم کې صرف میډل سکول دی. زموږ د های سکول نشته. زموږ د UC میادم زیاتره جنکۍ فتحپور ته راځي او دا چونکې فتحپور هم زموږ علاقه ده خو UC جدا دی. فتحپور خو خپل لوډ دی که نه نو هغه خو د میادم بورډ نشي بچ کړی. هلته هم سیکنډشپ شروع شوی دی خو هغه هم یو ټایم لیسیز دی، هغه به کال نیمي یا به ختم شي. نو د دې مستقل حل به په دې کېږي چې موږ له یاره ادارې پکار دي، موږ له ادارې پکار دي، ادارې موږ له اپریټ کول پکار دي. بله دویمه خبره دا ده چې روډ ایشو تاسو ګورئ زموږ ډېره زیاته جنون روانه ده او په هغې کې خبره دا ده چې په هغې کې چا څه ښه سټپ نه دی اخیستی. روډ د تېرو که چې وزیر اعلی د یو صوبي او د یو پارټۍ منتخب MNA هغه د یو څیز افتتاح وکړي او هغه په کال او په 2 کال کې 8 کیلومتره په یو نیم کال کې نشي جوړولی. زما په خیال باندې دې ته خو زه ناکامي وایم، دې ته زه کامیابي نه وایم. او دویمه خبره دا ده چې بیا زموږ د دغه روډ خبره تر اوسه پورې په مختلف منګه د خپل وس مطابق په هر فورم چوته کړله، خو زموږ د علاقې منتخب MPA او MNA دا زحمت نه دی کړی چې په اسمبلۍ کې پاسي چې یسې به د میادم دا روډ ولې نه جوړېږي. لکه دا خو 8 کیلومتر روډ او بل دا دی چې د دې روډ خو زیاتر بینیفټس چې دي که نه سیاحت ته دي. سیاحت له به دغه شي میادم ته به ډېر خلک راځي، دلته به اکانومي ډیولپ کېږي، علاقه به دغه کېږي. خو بهرحال دغه چا زحمت نه دی کړی. او درېیمه خبره زموږ د هسپتال ده نو هیلث کې هم لکه زموږ سره یو BHU ده او په هغې هغه اورلوډ ده. نو د هغې سبګریډیشن تېر وخت کې اوازه راغلی چې اپګریډیشن شوی هم دی، پاسیز بیا چېرته بل ځای ته دغه شوی دی. نو لحاظه زه یم که د تعلیم، صحت او د انفراسټرکچر په دې دریو څیزونو کې لږ ډېر کار وشي زما په خیال باندې د دې سره به د خلکو هغه لایف سټایل چې دی هغه به اپګریډ شي. بل دا د سیاحت ته به پروموشن میلاو شي. صحیح ده. بل زموږ سره بره میادم کې داسې څیزونه دي، داسې پکنیک او داسې سپاټس دي چې زه یم په هغې باندې ډېر لږ خرچه وشي په ټوریزم کې که نه نو هغه به ډېر زیات انکم کوي او ډېر زیات خلک به د هغې نه مستفید شي. صحیح. رحیم الدین صاحب دا راته ووایي چې یاره دغلته چې کوم سیاسي خلک دی او کوم چې په سوشل میډیا باندې هم ګرم دي او اکثر پوسټونه هم ورکوي، تاسو بلدلي د دغه سیاسي خلکو کردار په دې حوالې سره څه دی؟ لکه پازیټیو دی، نیګیټیو دی، حصه اخلي نه اخلي، د هغو پکې څه رول شته؟ زما په خیال باندې چونکې زه به دا خبره وکړم زموږ د ټولې پښتونخوا یا د هرې سیاسي او بیا خصوصا زموږ د میادم چې څومره هم مشران دي که هغه د هر پارټۍ سره تعلق ساتي، د هر ګوند سره تعلق دی، هره نظریه لري، زموږ دپاره ټول قابل احترام دي، قابل قدر دي، موږ ډېر زیات عزت کوو. خو چونکې ستاسو سوال سیاسي دی چې لکه مطلب په سیاست کې د دې رول څه دی او د علاقې دپاره د دې څه کنټریبیوشن دی. نو زما دا خیال دی چې په میادم کې چې څومره هم سیاسي مشران دي او یا د سیاسي پارټو خلک دي، هر یو دا غواړي چې یاره زه د علاقې له څه وکړم او یا د دې علاقې دپاره خپل رول ادا کړم. نو یو دا چې زما پارټي به پرې مضبوطه شي، بل دا چې زما به پرې نوم وشي. خو چونکې زه په افسوس سره دا یم چې بدقسمتۍ نه داسې مونږ چې ورته سالډ سټپ ویو یاره چا داسې څه دغه نه دی داسې سټپ نه دی اخیستی چې هغه زه تا ته واضح ویم چې او د دې سړي په دې فلاني دغه کې دا رول دی. که ته د میادم د اوسنۍ د روډ دا ستونزه والې که نه په دې باندې زما په خیال د یو سیاسي کس ته ماته داسې یو کلیر کټ موقف نشي ویلی چې یاره هغه خلکو ته کلیریفای کړي چې یاره وجه څه ده او څه کیدی شي. او د هغې د دې دپاره زه به دا ووایم چې د یو سیاسي مشر دپاره ټول نه غټ احساس دی چې په هغه کې احساس وي که نه
او هغه افسوس دی چې مونږ کې کمی دی. نو بهرحال زما د خیال زما دغه ټولو مشرانو لپاره انتهایي احترامات دي او زه ورته وایم چې یاره که هر څه شوي دي خو چې مهرباني وکړي او د وس نه هم د په خپل علاقه خفه شي، په خپل کور کلي خفه شي او د سیاستو نه هټ کر د انسانیت خدمت ته ملا وتړي، نو انشاءالله ډېر زر به چې ډېر څیزونه به ټیک شي. بالکل ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو د رحیم الدین صاحب خبرې اورېدې. په آخره کې به د میادم یونین کونسل ځوانان چې کوم دي د هغې په نوم باندې به څه پیغام ورکوئ؟ هدایت الله صاحب چونکې زه د کنټري په لیول باندې هم په یو ارګنایزیشن کې پاتې شوم، انویټ یوث فورم ورته وایي، او بیا موږ په کور کلي کې هم داسې هلې ځلې کوو په سیماجي فیلډ کې، او زموږ یو ارګنایزیشن هم دی د یو سی په لیول هغه موږ دغه کوو. خو زما د میادم ان کونسل ټولو ځوانانو ته دا خصوصي پیغام دی چې ځوانانو دا ټایم د راویښ شئ، سیاسي پوهه زده کوئ، سیماجي پوهه زده کوئ، تعلیم کې سوالی او د دې ملک د دې علاقې د خپل چاپیرچل د حالات چې دي دا بدل کړئ. او که فرض که په دې ټیم کې موږ د پاتې شو، په دې ټیم کې موږ د زنده‌باد مرده‌باد ښکار شو، په دې ټیم کې موږ د بل په ناره پسې شو او ځانو شاته وساتو، نو یقینا چې زموږ راتلونکي نسل چې دی هغه به موږ معاف نه کړي. او زه تا ته دا یم چې زما خپل یو سوچ دی چې ډېر زر به انشاءالله تعالی د میادم یوت جرګه په نوم باندې به زه یو پلیټفارم رغوم او ټول ځوانان چې دي هغو ته بالکل هغو ته به دا پلیټفارم کولاوي او دغلته به د ځوانانو کیپیسټي بلډینګ کېږي، د ځوانانو هغه موټیویشن به کېږي او د هغو ته هغو به دا ثابتوي چې به دې یوت کین کیور د سوسایټي، یوت چې دی د دې سوسایټي علاج کولی شي، نور هېڅوک نه شي کولی. ډېر مننه. ډیره مننه ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو د رحیم الدین صاحب خبرې واورېدې او دغه مسایل کوشش کوو چې یاره حکومت دغه مسایلو طرف ته توجه ورکړي او هغه په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. خپل کوربه هدایت الله اظهر له ورکوي اجازت د الله په امان ښه ده او آباد اوسئ.